بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا ویسٹ باولنگ پارک دی برټفورد والا. دا ډېر لوی پارک دی او دا ډېر زیات لوی احاطه باندې تر دې طرف نه لومبی ګیټ دی او بیا دې کې دا د فوټبال ګراوندونه دي. دا وګورئ یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه خو دلته صرف د فوټبال ګراوندونه دي که نه. دې سره دې کې بیا مینځ کې د ماشومانو جولې او نور داسې پارکونه دي واړه که نه. هغه مطلب دا دی چې هغه دي په مینځ کې دلته خلک راځي او دلته یعنې مطلب دا دی چې کینی وګرځئ بچي وګرځئ او زنګوګان هم پکې شته. هغه به اوس انشاءالله درته مخکې ویډیو کې ښیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا اوس زه د دې مینځ ته راغلم. دا وګورئ تاسو دا لرې چې کومې ابادۍ ښکاري تاسو ته او دا قوشا کې دې سره ابادۍ دي. دغه څه کارخانې غوندې چمنې دي او څه منارونه غوندې دي که نه. دا ټول دې کې دغه لار باندې زه راغلم او زه داسې روان یم په بره باندې. انشاءالله ورسره تاسو اپډیټ کوم. دا د دویم ګیټ لار ده. د دې نه دا بل انټرنس دی. داسې راغلی دی. دلته نه بیا دوه لارې دي. یو داسې تللی ده یو داسې بره تللی ده. بیا په هغې کې یو بله داسې تللی ده. په بره باندې دوه قسمه لارې دي. وکه آسان چې ما سره وي نو ما ته وي چې اوږد چکر و نو بس بیا کله پکې اوږد چکر هم و. او دا چې کوم دی نو د دې دغه بله لار ده. اوس دا هلکان په دغه لار باندې روان دي او زه کوشش کوم چې په دې اوږده لار باندې لاړ شم. لپاره مو پیچ جوړ شوی دی. پیچ دغه ماشوم او دا سړی دوی د کرکټ پریکټس کوي. دا تاسو وګورئ. دا مینځ کې دې کې یو وړوکی غوندې پارک دی او شاید چې دې کې دا واړه ګیمونه کېږي. کوم مطلب دی بیډمنټن وغیره یا ټیبل ټینس چې کوم دی یا کوم هغه نیټ چې پکې ولګوي نیټ والا ګیمونه چې څومره دي که نه. دا وړوکی غوندې ځای پکې دی بیا جوړ کړی. هغه مخامخ پکې کمره هم جوړه شوې ده دا سیټینګ لپاره خلک او دا ګیر چاپېر ورته سړک هغه دي هم د دې دغه کېږي. صحیح ده. کتلي زمونږ په نوښار کې چې کوم کمپني باغ مونږ ورته وایو که نه. دا هم انګریزانو جوړ کړی دی. ایسټ ویسټ انډیا کمپني دا جوړ کړی او وګورو هماغه شانتې دی دا ځای هم جوړ کړی دی. خو چونکې د دې ځای خصمانه ښه کېږي. هغه هم خیر کینټ ایریا ده. هغې کې هم هغې سره لږ ډېر لوک افټر کوي خو ډېر های ټیکسز یې پرې لګولي دي. په انټرنس باندې خلکو نه ټیکس اخلي. دلته کې داسې څه ایشو نشته او نه د چا نه څه ټیکس اخلي نه دغه. دا وګوره غټې ونې چې کومې هلته لګېدلي که تاسو تللي یئ کمپني باغ ته هغه شانتې غټې ونې دا دلته کې هم دي. دا ټولې پخوانۍ غټې ونې نو دا دلته کې هم دي. دا وګوره دا ونه وګورئ تاسو څومره غټه. بیا دلته کې دا پولو ګراوند دی ځکه چې دې کې را نښې مخې هم لګېدلي را ډبې غوندې هم جوړې شوي. دا د پولو نشاندهي کوي. ما خو په پولو څوک نه دي لیدلي خو لیکن مطلب د پولو ګراوند شي نو هغه هم په دې طرز باندې جوړ شوي وي. دا وګوره دغه پکې ځای جوړ شوی. دا هغه ګراوند اوس د بره نه نظاره وکړئ. دا وګورئ چې څنګه ښکلې ښکاري. ډالان غوندې دی او داسې دا وړه غوندې لار دي ته دلته نه هم راکوزه شوې ده. دا زه مشرق طرف ته دې خوا راغلم او دې خوا دې سره خوا کې قبرستان دی دې طرف ته. پای کې څه ایریا مسلمانانو لپاره مختص او څه چې کوم دی نو عیسایانو لپاره او دا ورسره بیا دلته کورونه سټارټ شوي دي. دا مینځ کې یو وړوکی غوندې
د ماشومانو پارک دی. یو وړوکی غونته ټریک یې پکې جوړ کړی دی باندې دا سایکلونه ماشومانو ته ښیي چې یاره څنګه دا وګوره نشانونه یې ورته ګوري چې سټاپ او تاوېدل را تاوېدل ده وړې وړې جولې دي. دا هر ماشومانو پارک دی. دا وګورئ مختلف قسم جولې پکې لګېدلي دي او دا لږ برقرار ساتلی دی که نه. دا تاسو وګورئ او دا برن لار راکوزه شوې سراونډینګ نه. دریم ګیټ دی په دې باندې به زه وسوځم. دا پکې وړه غونته ډاک بنګله ده. دا وګورئ او بیا چې دلته کې راشي نو بیا د دې ځای نه بیا دا دوه لارې توشي، یو بره تللی ده یو دې خوا تللی ده چې بیا کوم خوا تاسو ځئ چې کومې ته راغلم نو هغه به بیا داسې په دې ښي لاس باندې به لاړ شي، یو که بره ځئ نو بیا په دې ګس لاس باندې لاړ شي.